أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. سورة بقرہ آیت نمبر 11 او 12. ما قبل آیتونو مبارکو کی د دې منافقینو بد خصلتونه ذکر شو چې پاره کې یو خصلت داو چې په ظاهر هوی چې مونږ ایمان راوړی دی او حالانکه دی ایمان راوړونکي نه دي. د دې په دې زړونو کې د منافقت او د دروغو هغه جرړې داسې پخې شوي دي چې دی په دغه سبب د دروغو باندې الله رب العزت سزاوار ګرځوري ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اوس الله جل جلاله په دې 11 آیت مبارکه کې د سورته بقره په دې کې بل خصلت د منافقینو ذکر کړي او هغه دا چې دی فساد فی الارض تجدی پزمکه کې بګاړ پیدا کول دی ته چې دی سوی دی ته چې دی نیکی وي او اصلاح ورته وي، یعنی غرض او غایه ده چې هغه کوم کار پزمکه کې دورانه کوي هغه ته چې دی صلح وي. بعض ټیم د انسان طبیعت کې بګاړ راشي نو هغه باندې خواږه سيزونه تراخه لګي، لکه د زکام والا سړی باندې خواږه سيزونه په بیکاره لګي او بے مزي لګي. د کسې د طبيب والا کس باندې چې داغه په جو باندې خواږه سيزونه بل رنگ لګي، تراخه سيزونه په بل رنگ لګي او یره خلمه بے مزي شوی ده. د کسې د دې منافقانو اغا خدا دادی صلاحیتونه داسې خراب شوي دي چې هغه ته فساد فی الارض پزمکه کې بګاړ او جنگ جګړې عمده ورته اصلاح کاری و یره مو خو چې دې سکو اصلاح کو، بلکې دا اصلاح فی الارض نه بلکې دا فساد فی الارض دی، جګړه چې دې پزمکه کې پیدا کول او هغه ته چې دې سوی. نو دی منافقانو بم چې دی عمدغه کار به و چې پزمکه کې به جګړه کولی او شیطانت او د کسې چې دی دوه کسه په جنگول چې کله به دی ته ویلې شو د مؤمنانو د طرف نه یا د پیغمبر د طرف نه نو دی به جی مونږ خو اصلاح کو، مونږ خو فلاح راولو، مونږ کامیابی تر خلق را بلو، اصلاح طرف ته جوړ طرف ته خلق را بلو. نه الله جل جلاله د دې تردید فرمایو د دې خصلت ذکر کوي. و اذا قيل لهم کله چې دې ته ویلې شي لا تفسدوا تاسو فساد مکوي فی الارض پزمکه کې قالوا دی وای انما بشکا نحنو مونږه مصلحون اصلاح کون کیو، مونږ خو د خلکو جوړ خراولو، مونږ چې دې د دوه کسو په مینس کې چې د صلح اراده حالانکه چې د صلح اراده نه او جګړې الا خبر شا انهم دی چې دی هم المفسدون دی فسادګری دی فساد کوونکې دی فل ارض پزمکه کې الا انهم خبر شې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انهم دی چې هم المفسدون پزمکه کې فساد کوونکې دی، هم المفسدون هم دی فسادګری دي ولکن لا يشعرون لیکن دی په دی خپل کار باندې شعور نه لري، دی خپل فساد ته اصلاح وي داسې چې دی بګړاو شوی دی او داسې د دی غ طبیعت خراب شوی دی.
الله جل جلاله په 14 آیات مبارکه کې په دې کې د منافقانو بل خصلت بیانې. هغه د دې خصلت دا چې کله دې ته ویلې چې ایمان راوړی تاسو، نو دی وی ولې مونږ دې کوم کلانو غوندې ایمان راوړو سه. او مونږ دې به وقفانو غوندې ایمان راوړو لکه څنګه دې به وقفانو ایمان راوړی دی. نو الله جل جلاله فوراً دا غي جواب ورکړ. صحابه کرام ته به وقفان ویلي. الله جل جلاله باندې صحابه کرام داسې ګران چې صحابه کرامو پشان کې لګه غوندې بی ادبی دي او کا الله جل جلاله فوراً جواب ورکړ چې هم دغه به وقفان دي، هم دی قمقلان دي، هم دی چې دی دا خیرت سودا دا نه پیژني. نو صحابه کرام زمون په نیز باندې چې دا معیار حق دي. ځکه هو عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم فرمایله اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه کرام دا د ستورو په شان دي، چا چې د چا اتباع کا هغه به چې د کامیابی عمومي. دکسی د الله رسول بل ځای کې فرمایي چې لا تتخذوا من بعدي غرضا، زما نورستو چې دی دا صحابه کرام د خپل غشو نخي م جوړوي چې د اعتراضاتو برماروم پاغي باندې کوي او اعتراضاتم پاغي باندې کوي چې پلان کې صحابي داسې کړو، ډینګړي صحابي داسې کړو، داسې فلانی صحابي داسې او فلانا صحابي داسې و. لکه دا تاسو ګوري شیعاګان شو، داسې چې دا نور خلق بیکاره ډلې ډېرې شته دی چې هغه په صحابه کرامو باندې څه کوي؟ تبرع کوي، د هغوی هتک کوي، د هغوی بېعزتي کوي. بعضې وایي چې صحابه کرام معیار حق نه دي. څنګه معیار حق نه دي؟ وګوره الله جل جلاله چې د معیار حق ګرځولي دی. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي قرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، که چېرته دې خلکو ایمان راوړو لکه چې څنګه د صحابه کرام راوړی دی، فقد اهتدوا، نو دوی په هدایت شي. نو دا صحابه کرام د الله جل جلاله په نیز باندې چې دی یو مخورز خلک وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صحابه کرام یو مفهوم داسې چې یو ادنا صحابي د یو مد او د یو موټي صدقو کی، نو که چېرته تاسو د احد عمره صدقې وکړئ نو د هغه صحابي د یو ادنا صحابي د یو موټي صدقې ته نه رسیږي. الله جل جلاله دومره لوړه مرتبه ورته ورکړې وه. نو منافقین وایي مونږ داسې ایمان وروړو لکه څنګه دي کمکلان وروړی دی. الله جل جلاله باندې صحابه کرام دومره ګران چې فوراً جواب ورکړ چې هم دي کمکلان دي. وإذا قیل لهم، کله چې ویلې شي دوی ته آمینو تاسو ایمان وروړئ کما آمن الناس، لکه چې څنګه دي صحابه کرام وروړی دی. آمن الناس نه چې دي صحابه کرام مراد دي الناس نه. قالو دی وی انؤمنو، آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء، لکه چې څنګه دي کمکلانو ایمان وروړی دی. صحابه کرامو ته بیوقوفان ویل. دا بعد انسان سره چې دی داسې لږ روپۍ پیدا شي نو هغه بس ټول معیار د دې روپو او د دې هغه ګڼي. بس وایي یاره بس زه چې دی ډېر پوه یم او دا خلک چې دی نه پوهېږي. منافقین هم د دې خپل ذهن په بلبوتې باندې ډېر اعتماد کولو. مړه دا صحابه کرام خو ډېر کم عقلان دي، ډېر بېوقوفان دي چې د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي. زمونږ غونته دی بس د وخت سره یې چلیږي، دوکو داکو نه دی کار اخلي. الله رب العزت فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. د بیکارو خلکو تذکره الله جل جلاله فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، چې دی د ظاهر د دنیا باندې چې دی ښه پوهېږي خو د آخرت نه دی غافل دي. نو د منافقینو د غافلینو خلکو به ویل دا صحابه کرام کمکلان دي، حالانکه هغوی ټوله توجه په آخرت باندې او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په اسلام باندې مرکوز کړې وه. د هغوی په نسبت باندې چې د دنیا څه معیار نو.
الله جل جلاله جواب ورکړي الا خبر کا انهم دی چې دی هم الصفهاء او کمقلان دی بي وقفان دی ولکن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه علم نه لري په دې خبره باندې چې آیا دا سودا ز کومه نو دا د اخرت سودا کوم او کدا یعنی مطلب هغه قیمتي سیز خلم او کر دي سیز خلم په دې خپل کم کلتیا باندې چې نه پويږي چې رز کم کلمه او کنیم دي چرته دي تم سوچ نه دی کړي آیا او کسي هغه خوش دی کم از کم دومره ځان ته وای چې رز جاهلم نه پويګم نو دی به یو ورځ سوک په پوي کیا بچ دی پوي شي او چې یو کس وی هغه په دیم نه پوي چې رز پويګم او کنه پويګم خپل نه پوهه ته پوها وی چې رز پویم او ډیر خيار سړی ما نو دا کلم نه پويږي ولی دې ځان ته کمقل وینه نو دې ځان ته چې دې ساده وینه دې ځان ته ناپوه وینه چې کله دې ځان ته ناپوه ویل نو پوي بشي نو دې منافقین هم سودایم غلطه کړي و تاوانی سودای کړي و اخرت پر خو دې د دنیا غوړه کړي او بیا ځان ته خياران او صحابه کرام ته کمقل وینو دا بیا شرط پوي شي ځکه الله رب ولکن لا يعلمون لیکن دې نه پويږي په دې خپل کمقلتیا باندې چې دې په نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين